د سوات معلم جبې اوسیدونکي وایي چې دوی به د سیمې امن او امان او سیاحت خرابېدو ته چارې هم پرېنږدي. مقامي مشران وایي چې معلم جبه کې هوټل چیرلیفټ جوړېدو سره په زرګونو خلکو ته روزګار ترلاسه شوی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې. د ملم جبې مشرانو په ګډه سوات پریس کلب کې خبريالانو ته ویلي چې بعض شرپسند عناصر د ملم جبې امن او امان خرابول غواړي. دغه دوی ته قبول نه ده. دوی ویل چې دا وخت په ملم جبه کې د پی سي هوټل او چیرلیفټ پروجیکټ لوجه په زرګونو خلکو ته روزګار ترلاسه دی. دوی زیاته کړه چې ملم جبه کې ځمکه د قانون مطابق پروجیکټ ته حواله شوی او مقامي خلکو ته د هغې د ځمکو پیسې ملاو شوي او هر قسمه قانوني کاروایی مکمل شوی ده. تاسو وګورئ نن ملم جبې ته موټروي جوړ الحمدلله زموږ نه ډېر ښه مخکې خلک شته چې دا روډونه وګورئ داسې نه دي لکه څنګه چې د ملم جبې روډ دی نن او ته که د مینګورې نه وغواړې نو په 45-40 منټ کې ته ملم جبې ته تللی شې. دا صرف او صرف دا د دې هوټل د وجې نه نو په دغه کې روډې اټکول نه دي پکار. خبري غونډه کې مشران ویل چې ملم جبه کې چیرلیفټ او هوټلو جوړېدو سره سره سیمې ته سړک هم پوښ شوی چې ترې د سوات او ملکن ډیویژن په لکونو خلکو ته فایدې رسي. دوی ویل چې څوک هم د ملم جبې سیاحت او امن او امان ته نقصان رسوي نو دوی به سخت مخالفت کوي. وروسته مقامي خلکو مظاهره هم وکړه. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.